बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ज़मा नोम शिराज दे زه به تاسو ته سیکنډ ایئر فزیکس ټیچ کوم. وړو حالات خراب دي، د خدای له طرفه یو سچویشن دی، الله دې پکې ټولو ته خیر کړي او دا د الله له طرفه یو امتحان دی. الله دې ټولو ته مشرانو ته کشرانو ته خیر کړي. وړو موږ ډېر زیات غواړو چې ستاسو کلاس سټارټ کړو، ستاسو فزیکل کلاس یې تاسو په نارمل روټین کې کلاس ته راځئ، موږ تاسو ته لیکچر درکوو. نارملی د مئی په اینډ کې نارملی 20 مئی خواوشا موږ ټیپو شهید کالج کې سیکنډ ایئر کلاس شروع کړی، خو چونکې حالات داسې دي چې ګورنمنټ اجازت نه راکوي، رولز وایلیټ کولی نه شو، ولې چې زموږ ذمهواري ده د ګورنمنټ خبره منل او په دې کې بیسیکلي زموږ فایده ده. نو وړو حالات خراب دي، سچویشن داسې یوازې زموږ ستاسو دپاره نه د ټولې دنیا لپاره دی. نو ستاسو کالج د ډېر زیات ډسکشن میټینګز نه بعد لکه دغه میکسیمم پاسیبل ایفرټس دی چې کوم موږ کولی شو چې لیکچر یې جوړ کړو او تاسو له کور ته ستاسو ډیوایسز ته در ورسو. د دې نه سیوا لکه پاسیبلیټي نشته زموږ سره. خدای دې ادارې کولاو کړي، تاسو به موږ فزیکلی په کلاس کې وینئ، موږ به تاسو وینو انشاءالله. بیا به هر څه ټیک ټاک شي. هر کار ټول عمر نه وي، نو انشاءالله دا وخت به هم تیر شي. څنګه چې په سواد کې مخکې خراب حالات راغلي او تیر شو، انشاءالله دا به هم خدای پاک په خیر او عافیت باندې تیر کړي. الله دې پکې ټولو ته خیر کړي. نو وړو یو سچویشن دی او زمونږ پکې اختیار نشته، نو بس مجبوري ده. ما د پته راځنې واړه د نت سر موږ ته د نت مسله ده، موږ ته نت نشته او موږ ته سیګنل یې کار نه کوي. ډېر وړو ته پرابلم دي، خو وړو که فرض که دا نه کوو، جو تاسو هم کور کښېنئ، موږ به هم ناست یو، څنګه چې دا تېرې 3-4 میاشتې ووتې هېڅ یې ونه کړل، جو نور به هم وځي، فضول ټایم به ویسټ کېږي. دا یې نه ښه دا ده وایي سمثینګ از بیټر دن نتھنګ، چې څه ناڅه پکې وکړو. نو په دغې ایفرټس باندې ډېر زیات میټینګز ډسکشن نه بعد موږ دغې باندې را رسېدلي یو چې یاره خپل لیکچرز به سټوډنټ ته رسو او زموږ سټوډنټ انشاءالله چې د هغې نه به فایده اخلي. وړو لولنی لیکچر دی، لیکچر نمبر 1 انټروډکشن. زه به دا پیج نمبر لیکم او کنټینیوس به روان یم. فار ایگزامپل نن ما 15 پیجه کار وکړو، سبا به زه پیج نمبر 6 نه شروع کوم، دغه شانتې به زه روان یم. د یو چپټر به مکمل خپل نمبر زه چې لیکچر وکم، د لیکچر به زه تاسو ته بیا پکچرز، مطلب دا کم چې لیکچر ما دلته ولیکو دی پکچر به زه تاسو ته شیر کوم. لولنی لیکچر دی جسټ انټروډکشن دی د سیکنډ ایئر فزیکس، چې بیسیکلی یو ماشوم پوه شي چې زه سیکنډ ایئر کتاب خو را سره دی، خو په دې کې څه څه وایي. ټیک شو، دغه جسټ انټروډکشن دی. دا لیکچر چې زه ورکوم نو دا بیسیکلی پراپرټي ده د ټیپو شهید سکول اینډ ډګري کالج. که فرض که بل څوک یې ګوري نو دا لیکچرز بیسیکلی یو قسمه کاپی رایټس دي زمونږ د کالج. ټیک دی. ټوټل چپټرز چې کوم دي ستاسو د سیکنډ ایئر په بک کې، عموما دا سینیر واړه کوم چې سیکنډ ایئر نه ووتل نو دی د فرسټ ایئر نه چې کوم سیکنډ ایئر پروموټ شي، نو دی وړو ته هر یو کس جدا خبره کوي. څوک وایي سیکنډ ایئر ګران دی، څوک وایي لینتي دی. نو موږ به یو داسې گو تھرو کوو چې یاره دا بیسیکلي څه قصه ده. ټوټل چپټرز چې کوم دي نو چې څومره ستاسو سره په فرسټ ایئر کې وو، هغه ستاسو سره په سیکنډ ایئر کوم دی. ټوټل چپټرو تعداد دی 10. ښه په دې کې بیا کمې چپټرې غټې دي، کمې وړې دي، کم د ایګزام په لحاظ ډېر زیات امپارټنټ دي، کم د ایټا په لحاظ ډېر زیات امپارټنټ دي، کمې به موږ فوکس کوو ډېرې. هغه ټول زه ډسکس کوم. لولنۍ خبره دا واورئ چې زه به کمپلیټ چپټر کمپلیټ تیوري کوم، په اینډ باندې به ایم سی کیوز هم زه کوم، شارټ کوېسچنې به هم زه کوم او نومیریکل پرابلمز به هم زه کوم. زه په چپټر کې یو شی نه پرېږدم، خو چې چپټر ختم شي د چپټر په اینډ کې به زه باقاعده تاسو ته یو ټیسټ درکوم او دا به ټولې د ایټا پاسټ پیپرز وي. په دې کې به ستاسو د ټیکسټ بک نه یو کوېسچن هم نه وي. خو داسې نه چې تاسو به وایئ چې ویرېږئ چې یاره سر د بک نه کوېسچن نه وي، نو دا به آوټ آف بک وي، دا به آوټ آف کورس نه وي. دا به بالکل تاسو کولی شئ ستاسو نه سینیر سیکنډ ایئر والو ماشومان کړي دي، د هغې نه سینیر کړي دي. لولنی ټیسټ کې کیدای شي واړه لږ
ناشنایي د هغې دپاره دا کوېسچنز، خو انشاءالله سیکنډ تھرډ ټیسټ کې بیا ټول واړه پوه شوي. لیکچر ته غوږ دی او چې په هغې ایټا ټیسټ په کوېسچنو کې تاسو کوېسچن نشو سالو کولی، نو دا به ستاسو نه، دا به زما قصور وي. خو که تاسو لیکچر ته غوږ کېنښودو نو بیا ستاسو قصور دی. زه به درته هغه کوېسچنې بیا ټولې دلته سال کړمه او بیا به په ما باندې ثبوت کړئ چې سر دا خبره خو تا په کلاس کې نه وه کړې او د ایټا کې پې کوېسچن راغلی. نو وړو لیکچر ته غوږ دی ښه. چپټرز ټوټل دي 10. چپټر نمبر 1 بیسیکلی دې ته موږ چپټر 11 وایو. ولې چې فرست ایئر سیکنډ ایئر کمباین کورس دی. لوننۍ لس چپټرې خو تاسو په فرست ایئر کې کړي دي. چپټر نمبر 11 د چپټر نوم دی الکتروسټیټکس. الکتروسټیټکس بیسیکلی هغه چپټر دی کوم چې تاسو په دې میټرک کې کولمز لا او الکتریک پوټنشل او کیپیسټرز تاسو چې به خبرې کولې دا بالکل هغه شی دی، خو لږ په ډیټیل دی، نوي شیزونه پکې دي. لینتي چپټر دی، ټایم اخلي 3 هفتې تقریبا دی اخلي چې سره د ایکسرسایز دی تاسو سالو کوئ. که ډېر سلو شي نو عموما یو منت هم لاړ شي، خو دا چونکې ډېر هیوي چپټر دی پیپر کې ته ډېرې زیاتې کوېسچنې راځي. خامخا د دې نه په پیپر کې څه ده 15 نه واله د 25 نمبرو پورې مواد په پیپر کې د دې نه راځي، آوټ آف د 100 نمبرو چې زه خبره وکړم. لانګ کوېسچن به د دې نه راځي، پرابلم به د دې نه راځي، شارټ کوېسچنې به د دې نه راځي، ایم سی کیوز د دې نه راځي او د دې د ایکسرسایز ایم سی کیوز باقاعده په ایټا ټیسټ کې راغلي دي. چپټر په هر لحاظ امپارټنټ دی. چپټر نمبر 2 کومې ده چې مونږه ستاسو بک والا چپټر نمبر 12 وایي، هغه دی کرنٹ الیکټریسټي. کرنٹ الیکټریسټي کرنٹ الیکټریسټي په الکتروسټیټک کې مونږه سټیټک ولاړه چارج سټډي کوو چې دی به بزي ولاړی. دا به اوس فرست چپټر کې ویم چې چارج به څنګه ودرې. کرنٹ الیکټریسټي دا بیا مووینګ چارجز دي کومې ته چې الکتروډاینامیکس هم وایي. په دې چپټر کې اومز لا به راځي، د سیریز او پیرلل کمبینیشن اف ريزسټرز به راځي او نور څه نوي ټرمز دی هغه تاسو نه دی ویلي هغه به پکې راځي. ښه ریګولر بیسس باندې عموما په پیپر کې د دې نه خامخا کوېسچن ځي. ښه چپټر نمبر 13 چپټر نوم د الکترومیګنیټزم. الکترومیګنیټزم دا وړو هغه چپټر دی تاسو به په دې میټرک کې وي او اے سی موټر ډي سی موټر دا هغه شی دی. فلیمنګ لیفت هینډ رول دا هغه چپټر دی ښه، خو لږ په ډیټیل دی، تقریبا هغه شانتې دی خو لږ ډیټیل یې سیوا دی. چپټر نمبر 14 چې کوم دی نو هغه الکترومیګنیټک انډکشن. دا زموږ سره چپټر نمبر 14 دی الکترومیګنیټک انډکشن. دا هغه چپټر دی وړو په دې میټرک کې به تاسو وي اے سی جنریټر ډي سی جنریټر ټرانسفارمر دا بالکل هغه شی دی ښه، لږ معمولی لیول به های ایکسپلینیشن به ډېرې نور شیز هغه دی ښه. چپټر نمبر 15 الټرنیټینګ کرنٹ. alternating current AC circuits وته کې AC کرنٹ وته نارملی منغوایو. دا چپټر بورډو شاید تاسو د لپاره نوې چپټر دی، دا به تاسو په دې میټرک کې دومره په ډیټیل نه ویلې. دا لولنې 15 چپټرز نه دی وړو، دا د یو بل سره انټر کنیکټډ دي. که په دې کې د یو چپټر مس کو نو بل کې چلیدل ورته مشکل دی. ګورو فرست ایئر نه دی، په فرست ایئر کې لولنې چپټر چې کومو میجرمنټس یو ماشوم نه دی ویلې، سیده راغی سیکنډ چپټر یې جاین کو، ټیچر سیکنډ چپټر شروع کو، فیکټرز بالکل هغه باندې هیڅ فرق نه راځي. مطلب فرست چپټر که ونه وی نو پرابلم، سیکنډ کې هغه کنټینیو کولی شي هیڅ پرابلم به ورته نه وي. ولې فیلډ نه خو هغه پیرامیټرز یې جدا دي. که یو ماشوم د فرست 2 چپټر یې نه دی ویلی او سیده راغی او دریم چپټر یې جاین کو، ټیچر دریم چپټر سټارټ کو، بالکل دی کنټینیو کولی شي. ولې هغه سپیډ دی، ویلاسټي دی، اکسلریشن، مومنټم، فورس او نیوټن لاز او پروجیکټایل بالکل شاته نو سره داسې ډایرکټلی کریکټډ نه دی.
یو ماشوم دی ډایرک راغی پنځم چپټر یې جاین کو سرکولر موشن دی بالکل نوی شیز دی ټیک دی شاته نه دی ویلي دومره یې نه افیکټ کوي شپږم چپټر یو ماشوم جاین کو فلوید ډاینامیکس دی بالکل جدا دنیا ده 7 ته جاین کو سمپل هارمونیک موشن جدا شیز دی 8 او 7 او 8 خو بیا یو بل سره سره ډیر کنیکټډ دي خو 9 چپټر مکمل فزیکل اپټکس دی هغه بیا بل دنیا ده شاته دی د چپټر نه ویلي ډایرک 9 چپټر شروع ک نو پرابلم بالکل تا ته کلیر دی ته به پوهیږي شاته نو چپټرز باندې ډیپند نه کوي لسمې چپټر بیا د ټولو نه چپټر دی تا نه ویلي لسم شروع ک نو پرابلم کنټینیو کولای شي خو په سیکنډ ایئر کې کدی 1 چپټر پرې خو دو سیکنډ کې ته نشي چلی دی فرست دی وی سیکنډ دی مس کو تھرد کې بنشي چلی دی په دې پنځو کې چې تا یو چپټر مس کو کنه نو ته په بل چپټر کې نشي چلی دی ډیر زیات مسلې به درته ډیر پوینټس به چې تا ته بنې کلیر رټه به په لګي کانسپټ په دې پې نه نو وړو د هغه خبرې به پرې دی چې دا چپټر ګران دی دا به ته پرېږدم دویمې به وکم او دویمې به ته پرېږدم درې هغه قصې ختم شوې کوي به کمپلیټ به کوي ښه او دا لولنې پنځه چپټر چې کم دین د دینه تقریبا 60 to 65% پیپر کور کیږي دا دومره امپورټنٹ شیز دی چپټر نمبر 16 فزکس اف سالیډز دا وړو هغه چپټر دی چې په کلاس 9 کې به تاسو سټریس او سټرین او ینګ ماډولس او الاسټیک ماډولس او هغه شیزونه وي خو لږ اډوانس دی شیزونه پکې نوي شته ټیک شو دا سیکنډ ایئر فزکس چې کوم دی دا عموما د میټرک هغه کورس دی د فرست ایئر فزکس چې کوم دی نو هغه عموما د 9th هغه کورس دی چپټر نمبر 17 ښه فزکس اف سالیډز خو سالیډ سټیټ فزکس دی د سالیډ څو قسمونه دي دا به تاسو کیمستري کې مولې کرسټلاین او نان کرسټلاین او پالیمرز او بیا سټریس سټرین ینګ ماډولس دا ټول هغه شیزونه دي 17 چپټر الکترونکس دی دا به ستاسو دپاره نوي قیسې دا به ستاسو دپاره نوي څیزې دا به تاسو په میټرک کې نه ویلی شاید ویلی مې ټیک دی خو دومره په ډیټیل به نه ویلی چپټر نمبر 18 Dawn of modern physics. Dawn of modern physics. First year physics mostly the Newton physics they did the Newtonian mechanics or Newtonian physics وته وي دا classical physics کې کاونټ کیږي دا بیس دی کوم چې ارسطاټل او نیوټن او ګلیلیو دغه خلکو ورکړو دا ماډرن فزکس چې کوم دی نو په دې کې به ټول نوي ساینټسټ درفورد بوهر جې جې تامسن آینسټاین میکس پلانک فرمی ډایراک دا قسمه دا کم چې ماډرن ساینټسټ دی ټول به هغه ډسکس کیږي دا بیا جدا دنیا ده دا به اوس تاسو نه ویلې دا ستاسو دپاره بالکل نوی فیلډ دی دا خبرې به تاسو فرست ټایم اورئ ایز ایکول ټو ام سی سکویر د کوم ځای نه راغی او پروف یې څه دی او دا ټولې خبرې پکې دي چپټر نمبر 19 اټامک سپیکټرا دا وړو ستاسو له آلریډي درځي ښه دا اټامک سپیکټرا نه دی دا په فرست ایئر کیمستري کې تاسو بوهر اټامک ماډل ویلی دی ایکس ریز یو ویلی دی هغه ایګزیکټلی دا ټول چپټر په دغه شیز دی بوهر اټامک ماډل د انرژیز راویستل د آربیټال ریډیس د ریډیس اف د فرست آربیټ ریډیس اف د سیکنډ آربیټ هغه راویستل پلس مخکې چې لاړ شي ایکس ریز دی بیا کریکټرسټک ایکس ریز او سپونټینیس ایکس ریز دی کم کریکټرسټک سپونټینیس نه کنټینیوس ایکس ریز ښه بیا به کې لیزر راځي هغه بیا د فزکس نوی ټاپک دی مطلب دا چپټر تاسو ته به هیڅ مسله نه دا چپټر نمبر 20 نیوکلیر فزکس نیوکلیر فزکس د ایټا په لحاظ باندې د موسٹ امپورټنٹ چپټر ان سیکنډ ایئر که زه د ایټا ټیسټ زړې د لسو کالو پرچې راوالمه او زه دې کوېسچنې راټولې کم نو د دې چپټر نه به 30-35 کوېسچنې د دې نه به 30-35 د ده نه 30-35 د ده نه 30-35 د ده نه به 10-12 د ده نه به 10-12 د ده نه به 10-12 د ده نه به هم 30-35 د ده نه به هم 30-35 خو د ده نه به 60-65 کوېسچنې راغلي اون ایوریج د ده نه هر کال په ایټا ټیسټ کې 6 کوېسچنې راځي دا چپټر لینتي دی
لکه ایټا ټیسټ نه دی په سیکنډ ایئر کې 11 چپټر 12 چپټر او 20 چپټر دا درې چپټر ډېر ټارګټ کوي د دې نه سم مور دین 15 to 20 کوېسچن راځي ښه دا ډېر زیات فرست ایئر کې څه ډېرې ضروري چپټر دي خو سیکنډ ایئر کې 11 12 او 20 د دې درې چپټر نه ایټا ټیسټ ډېر زیات میټیریل راولي زمونږ بورډ چې کوم دی هغه لاولني څلور چپټرې او اخري درې چپټرې د دې نه ریګولر بیسس باندې کوېسچن راولي او په منځ کې دا 15 16 17 د دې نه داسې رینډم کوېسچن کله ته شارټ کوېسچن راغلی کله ته پرابلم راغلی ایم سی کیوز ته هم راځي نو راولي د ټول کورس نه خو رینډم راولي ښه نو مطلب داسې چپټر پکې نشته چې ته سکیپ کا سکیپ کول به پکې نه ښه کورس په د دې الکتروسټیټک نه شروع کوو انشاءالله په نیوکلیر فزیکس په ایکسرسایز په آخري پرابلم به ختمو نو په دې کې به داسې قصه نه وي نو دا وړو جسټ یو اوورویو د ټوټل کورس چې تاسو ته پته ولګي تاسو چې کله سیکنډ ایئر ته راشئ اټلیسټ تاسو ته پته وي ته به څه وایې کم چپټر له به زیات ټایم ورکول غواړي کم به شارټ ټایم کې وشي کم لکه دا ما چې وي دا الریډي تاله درځي ټیک شو نو دا زما لیکچر نمبر 1 جسټ انټروډکشن انشاءالله نیکسٹ به زه ډایرکټ د الکتروسټیټک نه شروع کوم ښه ټیک شو سټوډنټس تھینک یو ویری مچ